اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم څنګه مرګرو صحت خدي ټیک ټاک اچھا موږ د کار کوو چې د یو چینل آغاز کوو او د چینل کې به تاسو خسته خوندورې د پښتو کیسې او بیانات اورئ واقعات به پکې اورئ مزاحیه کیسې به هم پکې اورئ او حکایات به هم پکې او خسته خبرې به پکې د دې یوټیوب چینل نوم چې دی القاری د دې چینل نوم دی او موږ سره په دې کې مین کردار به ادا کوي قاری دوست محمد تراب صاحب هغه زموږ ماما دی ټول نه وړاندې خو زه دوی ته مبارکباد ورکوم چې دوی د دې چینل آغاز وکړو. جزاکم الله الله پاک دې ستاسو درجات نورم بولونکي ماله تاسو دومره عزت راکړو زه تاسو راوبللم نو رب العالمین هم تاسو هم خوشحاله کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. څنګه یې ښایسته مینوالو جوړ یې طبیعتونه هم ښه دي. امید د ربه دی چې تاسو به ښه خوشحاله یئ او د الله پاک نه به هم هر ټیم خوشحاله سوال کوم چې الله هم خوشحاله ساته. زه به تاسو ته ښایسته واقعګانې بیانومه کیسې به درته کومه خو د ټولو نه اول زما یو ریکویسټ دا دی چې زه تاسو ته دا درخواست کوم چې زما د القاری چینل سبسکرایب کوئ او د خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هغه هم تاسو ووهئ او بیا دا زما کیسې شیر کوئ. قصه داسې د نن به مختصر واقعه وي. 3 کسان په لاره باندې روان دي. مزل کوي خو په مزل په دوران کې په دوی باندې باران راغی طوفان راغی او داسې طوفان چې تا به ویل چې خدای پاکه به دنیا ورانیږي. 3 واړه لاړ او یو طرف ته فنا وغوښتله. د یو ډډې ته ودرېده د غره خوا کې ګټ راغی اچانک او په هغه ځای کې دوی بند شو. 3 واړو خپلو کې وویلې چې اوس به موږ او تاسو الله نه سوال کوو. ولې چې موږ او تاسو خو 3 واړه دلته بند شو. نو چې بند شو نو د یو سوال کوي او لاسونه یې اوچت کړل کچکول یې کړه چې ما کومه نیکي کړې ده او د مور او د پلار می په راستۍ سره په خلوص سره اخلاص سره یعنی د زړه د کومې نه ما د مور او د پلار خدمت کړې وي نو رب العالمین اوس درنه زه د هغې صله غواړم. لاسونه یې کچکول کړي دي او دعا کوي خو چې کله دعا د الله پاک نه وغوښته او لاسونه یې راخ که نو دا ګټ معمولي شانې اوچت شو. دې دویم ته وایي چې اوس ته هم څه سوال وکړه. نو دی اوس څه وایي؟ دی وایي چې یا اله العالمین زما عجز فقیر ملنګ یو کمزوری یو ضعیف انسان یو کمزوری. ولی انسان خو ډیر کمزوری دی. قرآن کې ورته الله پاک کمزوری نه دی ویلي. تاسو قرآن وګورئ خلق الانسان ضعیفا انسان مې ډیر کمزوری پیدا کړی دی او په بل ځای کې وایي چې خلق الانسان من تفاوت په فرق سره مې پیدا کړی دی. ګورئ د چا مزاج څنګه وي. او زما مزاج الحمدلله تاسو ته خو زه معلومه یم انور په ګوته نه پټېږي. زه به انشاءالله تاسو ته دومره ښایسته مزاحیه دا مزاحیه قیسې درته ځکه کوم چې نوجوان طبقه وګوري چې او زموږ قاري ماما واقعي چې قیسه مار دی قیسې ورځي ښایسته قیسې مانګله راوړي. نو دا به زه تاسو ته ویم خو په دې کې مطلبونه دي. د زما د قیسې به مطلب وي. اوس چې ما کومه قیسه شروع کړې ده نو د دې 3 مطلبونه دي. کسان 3 دي مطلبونه هم 3 دي. دا دویم دعا کوي چې اله العالمین زه ډېر عاجز یم ډېر مسکین یم ډېر فقیر یم
ځکه چې الله نه سوال کوئ نو الله پاک وایي ما نه داسې سوال کوئ لکه یو سائل چې چاته ودرېږي او ځان عاجز کړي او فقیر کړي. نو د دې نه سوا ما ته ځان عاجزوئ، دې نه سوا ما ته ځان فقراو کې حسابوئ، نو زه به دله ډېر لوی خیر در کومه. او وایي که جړه نه درځي نو دا شکل شوبه د جړه جوړه که، چې شکل شوبه دې د جړه جوړه کړه نو الله پاک به وایي چې ما له حیا راځي چې زه وله دا دعا نه قبلومه. نو دا دعا کوي چې یا اله العالمین، اے پروردگار عالمه، اے د تمام کائنات مالکه، اے د تمام کائنات خالقه، اے د تمام کائنات رازقه، زما په کور کې هیڅوک هم نو او زما د تره لور منکره راغله او هغې ما نه ناجایزه مطالبه وکړله. پروردګاره او تا ما له توفیق راکړو او ما د هغې ګناه نه ځان وساتله. دلته تقوا راغله. وګورئ تقوا څومره ښه شی دی چې تقوا راغله نو اوس الله پاک کارونو ته ګوره. نو دې سوال کوي که یا الله که ستا د یرې نه مې دا کار نه کړی او ستا نه یریدلی ما په زړه کې مې ترس راغلی نو پروردګار عالمه اوس درنه د هغې سیله غواړمه. نو لاسونه یې چې راښکه ګټ نورم اوچت شو. یو کس پاتې دی. دا درېم اوس سوال کوي. وګورئ که نه په دې درېم کس ته اوس وګورئ چې دی څه وایي، دی په کوم طریقه باندې د الله نه غوښتنه کوي. موږ هم پکار دي چې د الله نه هر وخت یې وغواړو، د شپې ورته راپاسو او ورته سوال وکړو، ورته وجاړو چې پروردګار عالمه ته ښه عالم یې چې زما دومره مسایل دي، یا الله دا مسله مې د تیره له حل که. نو ما سوا د الله نه د حل کولو والا بل هېڅوک نشته. نو الله پاک به موږ نه خوشحاله شي. ګورئ ته د چا نه سوال وکړه، یو کرتې وکړه، دوه کرتې وکړه، چې په درېم کرتې ته سوال کې نو هغه له به قار ورځي، غوسه به ورځي، ځان به درنه پټوي. او الله پاک وایي چې ما ته هر وخت سوال کوه، زه په سوال خوشحالېږم. ای بنده څومره چې ته زما نه غواړې زه په دې خوشحالېږم. نو زما مقصد د دې خبرې دا دی چې دا درېم کس سوال کوي. پروردګار عالمه که چېرې په دې وخت کې یو مزدور ما سره مزدوري کړې وي او هغه مزدوري ورله ما سیوا کړې وي، یعنې په هغې مې تجارت کړی، ګډې او بیزې او میخې او داسې ډېر څه پې وله اخیستي دي. مزدور راغی او دته وایي چې صاحبه ما له خپله مزدوري ویل دا ټول وخان، دا ټولې میخې، دا ټولې کنډکې چیلۍ او دا ګډې او بیزې، دا غونډې ستا دي. نو دی دې سوال کوي که یا الله ستا د یرې مې دا کار کړی، پردو پیسو ته مې زړه نه دی ښه کړی. نو پروردګار عالمه اوس ته نه د هغې بدله په دې بند ځای کې، په دې تنګ ځای کې غواړمه. نو دې وخت کې چې د لاسونه راښکل الله پاک ګاټ اوچت که او درې واړه الله پاک خلاص کړه. نو که موږ او تاسو داسې د الله نه یره وکړو، پردي مال ته پردی ووایو، خپل مال ته خپل ووایو، نو الله پاک په موږ به څونه مهربانیانې کوي. ګوره که روزګار کوو او پردی مال ته پردی ووایو، په هغه لږو کې به الله پاک موږ له ډېر برکت واچوي. زما د دې نن قیسې چې افتتاح ده، د افتتاح کې ما دا قیسه تاسو ته وړاندې کړله، خو بیا هم ګورې زه تاسو ته وایم چې زما چینل ګورې دا لازمین او جوانانو ګورې یو تاسو ورته څه وایې سبسکرایب، دا خامخا سبسکرایب کوئ او پر سره هغه ټلۍ نشان باندې هم تاسو کلینک کوئ او بیا شیر کوئ چې القاري چینل د قاري دوست محمد ماما قیسې
قاری ماما قیسې دا یوه وړه غوندې قیسه وه مطلب یې دا دی نچوڼ یې دا دی چې تقوا پرهیزګاري وه الله پاک ورته ګټو چت کو د مور او پلار راستۍ خدمتو نو ګټو چت شو او دریم پردی مال نه ځان ساتلی و ځکه ګټو چت شو نو تاسو به دا قیسه په خپله مو ګورئ مشرانو ته مو ښایئ واورئ لازمي واورئ او بیا شیر کوئ والسلام السلام علیکم